بیمار ده ډېر خفه یم ټینشن راته زیات شوی دی نو الله پاک دې اول د هغې صحت کامله عاجله نصیب کړي مونږ خو ټولو مریضانو ته دعا کوو د زړه د اخلاصه کوو قبلونکې الله تعالی دی زمونږ دا پلیتې خولې دي او ګنده زړه مو دی دې نه خبره راوځي چرته به قبلېږي خو د خدای د رحم نه بل طرف ته نه شو تللی که موږ ډېر ګناهګار یو نو خدای ته به وایو چې خدایه ټیک ده موږ خو ګناهګار یو خو ستا رحم خو زموږ د ګناه نه بې شماره سیوا دی سبقت رحمتي علی غضبي الله پاک پخپله فرمایي زما رحمت زما د غضب نه سیوا دی حقیقت دا دی مور ډېر عظیم نعمت دی د مور د نعمت نه لوی نعمت په دنیا کې نه بل نشته مور پلار ډېر عظیم نعمت دا هم ستا جنت دی هم د دوزخ دی دا چې کوم دی د دعا ډېرۍ دي ستا دپاره نو الله پاک دې د هغې کامل صحت نصیب کړي او دا تا ته چې کوم ټینشن دی نو بار بار یو خدا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا هر مانځه پسې یولس پیرې وایه نو دغه ټینشن به دې خدای پاک ختم کړي انشاءالله او هغه چې کوم دی نو د ورځې کم از کم 3 پیرې په صورت فاتحه باندې دماوه صورت فاتحه په خپله هغه ویلی شي خو ډېره زیاته ښه خبره ده که په خپله او ته تکلیف یې نشي ویلی نو ته 11 پیرې صورت فاتحه وایا مخکې رستو ته درود شریف وایا اوبه پې وله دموه هغه پې دموه الله دې کامل صحت نصیب کړي دا ملګری وایي د یکم محرم الحرام کله دی نو هغه د میاشتې د لیدلو سره تعلق لري نن زما په خیال چې 26 ذوالحجه ده منځ کې 2-3 ورځې پاتې دي نو هغې دغه چې کومه دی نو هسې د دې دغه نه بې اندازه ولګو نور خو د لیکلو سره هغه تعلق ساتي د لیدلو سره لکه نن د دې میاشتې 20مه ورځ ده که نه که 28مه ده 20مه یا 28مه ورځ ده پوه شوې نو یکم محرم الحرام امکان دی چې په 10 تاریخ باندې راشي 10 باندې خو میاشت به کتل غواړي میاشت به لیدل یکم محرم الحرام نو بیا د هغې دغه دا ده چې په دغه ورځ باندې سړی بسم الله 313 پیرې دا ساتي نو الله پاک به په دې کال کې د ډېرو آفاتو بلیاتو او د ډېرو لویو مصایبو او تکالیفو نه چې کوم دی نو حفاظت نصیب کړي دا ملګری وایي زما ټیسټ دی دعا راته وکړي الله پاک دې په ټیسټ کې کامیاب کا او دغه امتحان کې دې الله په اعلی نمبرو کامیاب کا دا ټیسټ ته چې ځي دا زم د نظره کېږم مړه دا شکونه مه کوئ خبره پوه شوې ټیک د نظر حق دی د نظر د انکار نه کوو نظر سړي ته لګي خدا کوه چې کله هم ته په ځان پوه شې نو ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دا کم از کم 1 پیر 3 پیرې وایه او ځان پې دموه انشاءالله بیا به د باندې نظر نه لګي آسان الفاظ دي ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 3 پیرې وایه اعوذ بالله وسره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا انشاءالله د دې نظر نه به بچي او بیا د نظر تعویض هم وروستو هغه د هلکانو نه واخلئ تعویض به درله درکړي دا ملګری وایي چې ما ته دعا وکړي چې الله راله دغه 2 صفتونه لیکلي دي
چې نیک عمل او صالح او دیندار او دا خسي په دنیا لګري اعلی اخلاق والا حسین او جمیل رشتہ راکي یعنی خپل خزر راکي په پښتو کې په اسانه ولې نه خبره پوه شوې اخلاقا او خلقا یعنی شکل صورت هم خیستوي او اخلاق هم خیستوي الله دې دل درکي خود سی وکا کنه چې د کونډې زوی څه خو بویا ستم وکا هغه دا ده چې روزانه سورت رحمان قرآن شریف کې یو سورت ده خبره پوه شئ سورت رحمان دا روزانه 3 پیرې وایا او د دې نه مخکې 11 پیرې د مانځه درود شریف او رستو 11 پیرې د مانځه درود شریف اللهم صل واللهم بارک دواړه وې دا د مانځه درود شریف دی خبره پوه شوې 11 پیرې مخکې 11 پیرې رستو او سورت رحمان په منځ کې 3 پیرې چې د چام خزانه یو دا کار شروع کړ خدای به زر تر زر ورکی واسه نه چې ته تیوې او بیا اسمان ته ګور چې د حور راغې نه را پریوځي نه لک صبر بکې کم از کم به سلويخ به ورځي وي سو کار به زر خدای کوي خدای به سلويخ ورځي وي که په سلويخ تو کارونه شنو بیا یې د سره کا خبره پوښي دوس سیوا کا پوښ کوي به الله پاک ورکول والده خود عمر نه چې زمونږ دا یقینونه کمزوري نو په دې وجه باندې دا کله کار ونشي نو دا نه د وظیفې نقصان او نه د الله پر رحم کې څه کمی راغلی خو حکمت یې پکې ده الله ته اوس وایې خدای ماله یو 100 کروڑ روپۍ راکړي نو 100 کروڑ روپۍ ستا اثر ته 100 کروڑ نه خبره باندې پوه شوې د خپل حیثیت مطابق به سوال کې خپل حیثیت مطابق خدای د حلال و فراخ رزق راکړي الله د قرض نه اخلاص کړي الله کور را له آباد کړي دا د حیثیت مطابق جوابونه اوس کته وی چې مال د څه بنگلا راکې لکه بنی ګاله چې دغه جوړ کړي دی بنی ګاله کې څه دوی بنی ګا کنه اوس کاغه غواړي نو هغه زما اوسه حیثیت نه دی نو مونږ غریبانان یو مونږ چې په کور کې چرګوره کوټګي جوړو په بناشه پیسې لګي دونه طاقت زمونږ چې د خپل حیثیت مطابق سوال خان نو دا به جاری ساتي دا وظیفه ان شاء الله خدای پاک پا زر تر زر کوي زنانه ویل شي کوم زنانه هغه داغي واده نه کیږي هغه دی وي نو هغه له خدای میړه ورکی او چې سړی وي خدای الله خدای خدای پاک قادر نه آزاد ذات ته چې زنانه وي خدای ما وبخي نو دعا الله قبلې کنه قبلې اچھا نارینه وي الله ما وبخي به قبلې چې زنانه وي خدای ما ډوډۍ راکړي اغلم اغلم ډوډۍ ورګ نارینه وي خدای ما ډوډۍ نو چې زنانه وي خدای ما له واده راکړي نو د زنانه واده سي خو خاون ورته ملاو شي کنه یار او سړی غزه وي سړی وي خدای ما له واده راکړي نو دا خو اصطلاحات دي د هر علاقې بیل چې کوم دي اصطلاحات دي خیر دي دا زمونږ د علما وي لا مناقشه فی الاصطلاح دا مناقشه اصطلاح کې به یو بل سره جګړه نه کوو اصطلاح کې به یو بل سره جګړه د سي علاقې زمونږ شته چې هلته لاړ شي او ډوډۍ خوري او بس تکړه نو هغه ته خورا کنه نو ته نه خورم نو یې ډک شوی ځان ډکا اوس کومنګو ته وی چې ډک شو نو بیا به صحیح دا تیار جګړه ده کنه دا د شو د زویا دا کولو خبر خیال کې مراله نو دا وی به ادبی نه ده دا د وی اصطلاح ده په دې وجه باندې بهرحال کوشش کار دی دا یو ملګری پته نه کې څوک وي چې ما ته چا ویلي دي چې ته دلته نشي راتلی دلته حضرت صاحب به ما یادینو هغه تا دلته کې ته دې ځنه منی کړي ته د دې خبرې وضاحت وکړي او زموږ رهنمایي وکړي
دا مونږ دا راته ووایه چې دا مجلس دا مونږ د څه دپاره جوړ کړی دی د تاسو د راتلو دپاره د دې دپاره نه دی چې تاسو د مه راځئ هلکه دینه مونږ وایو هلکه نن ملګري کم دي بېګا ګوره اجتماع شوې وه نو بېګا ملګري ډېر نن ملګري کم دي نو دا چې کم دي نو د دې څه مطلب دی د تاسو په ایمان وایي نه دي راغلي که نه نو دا چې کم دي نو مونږ دا په خفګان وایو چې دا ولې نه دي راغلي په کار ده چې راغلی په کار ده چې راغلی وی ما دا خپله زندګي د کوم وخت نه چې ما د بیعت سلسله شروع کړې ده اگر چې د پخوانه زما زندګي علم توقف ده علم درس تا دې خبرو ته زما زندګي الحمدلله ما وقف کړې ده خو چې د کوم وخت نه د تصوف سلسله شروع شوې ده نو مونږه د یو کس نه بیعت شروع کړی یو کس بیعت کړی او یو کس خبره پوه شوې نو بیا داسې دوه درې شو بیا داسې څلور شو بیا داسې پنځه شو بیا کېدا اوس 10,000 ته تعداد ورسېد چې اوس مونږ ته ده ته وایي که ته مه راځه ته مه راځه ته مه راځه ته مه راځه نو څوک به راځي پیریان به راځي پیریان هم دلته شته ګورې پیریان هم دې مجلس ته راځي فرشتې خو خود راځي خو د حدیث مفهوم دی چې نیکو مجالسو ته فرشتې راځي خو پیریان هم دلته راځي پیریان دې مجلس ته پیری ته کدی وی چې مه راځه خدای خو د دې مرۍ نه بیا نیولی یم خیال کې راغله خواره شوي قمقل دي او زه ته یارېږم هم خطرناک خلک دی که نه چا سره کلاشنکوف بیا به ته یارېږي که نه به ته یارېږي مطلب باندې پوه شو دا بالکل دروغ خبره ده مونږ هیڅ چاته نه وایو چې دلته مه راځه مونږ هر چاته وایو چې مونږ پسې کنځلې کوي هغه ته م وایو چې راځه چې خیرې راته کوي مو ته وایي راځه چې بدې رد م راپسې وایي ورته وایي راځه ته خو راشه دې مجلس کې کښېنه که زمونږ د خولې نه داسې خبره ووته چې په هغې ستا زړه ته درد ورسېد قسم دی د ښځو خبره په خپو به درته پرېوځم معافي به درنه وغواړم دا بالکل غلطه خبره ده ښه خبره دا ده چې داسې ملګری ما سره ځان له میلاو شي چې تا ته چا ویلي چې هغه وایي چې دلته مه راځه ته ما سره نیغ به نیغه ولې نه میلاوېږي زه به ته زیات نه زیات کار وکړم هارونه تا ته چا ووایي چې د ملا وایي چې دلته مه راځه او ته راغلې او ما ته ویره ما ته خو چې که به دی نو د پلاني وی چې دی وایي چې دلته مه راځه او ماړو تا ته کار وکړو سو دنیا به ورانه شي ډب مې م درنه وښکړو سو دنیا به ورانه شي ځکه ته زما کشري ته زما بچی زه مشر یم زه سپین ګیری یم نو که کار مې وکړم دنیا نه ورانېږي خیال کې م راغله ځکه دغه کار دغه غصه دغه ډب دا د دشمنۍ نه دی دا د اصلاح دی خلک خپل بچی وایي که نه وایي استاد خپل شاګرد وایي که نه وایي دشمني ورسره یو ورځ یو وایي په سبا یې ځان ته رانږدې کړي هغه شاګرد ځان ته رانږدې کړي بچی خفه نه شي ښه خیال کې م راځي نو دا بالکل دروغ خبره ده هر چا چې ویلي دي د دغې دروغو دی ورته الله پاک معافي وکړي خیرې ورته نه کوو خو دروغ یې ویلي ډېر عظیم الشان دروغ یې ویلي زما د خولې نه په ختام دا خبره انشاءالله به ونوځي چې زه یو ملګري ته ویم چې دلته مه راځه بلکې دا ورته ویم سوال کوم منت کوم چې راځئ د مجلس کې کښېنئ چې تاسو ته لږ خیر میلاو شي دا ملګري تپوس داسې کړی چې لږ غوندې داسې ده چې هر څوک پرې نه پوهېږي د چا مزار ته تلل هر خبر که د نیک سړي خبر دی که د بد سړي خبر دی یعنی د ګناهګار خو مسلمان دی کافر نه دی څه به کوې نو دا به کوې چې وربشې د سینې د طرف نه په دغه برابر به ودرېږې یا به کښېنې اول به سلام ووایې السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر که دا دعا تا ته یاد نه نو دا السلام علیکم خو ویلی شي که نه السلام علیکم ویلی شي دا به ووایې بیا به دعا وکړې خدای ته الله دې تا وبخي ته په کومه لار چې ته تللی
دغه لار زمونږ هم ده، مونږ هم په تا پسې در روان یو. الحمد قل هو وایه، ثواب یې هغه ته وبخه. دقه رنګې الحمد قل هو وایه، که درته یادي تبارک الذي وایه، سورت یاسین وایه، هغه ته وبخه. پاتې شوه دویمه خبره چې هغې ته د ملګري لیکلي چې مراقبه د قبر په خوا کې سړی کوي. مراقبه کولی شي. دا مراقبه اصل کې داسې ده چې دا په ځان باندې د خپل زړه د حفاظت په خاطر باندې د لږ وخت دپاره د الله عظمت او لویي او کبریایي د زړه ته رادننه کول او د غیر الله محبت او مینه دا د زړه نه اوښکل دی ته وایي مراقبه. راقبه یراقب مراقبتن باب مفاعله ده. د ځان نگهبانی او حفاظت کول دا په شریکم کېږي داسې مجلس کې. لکه مونږه هر ماهانه اجتماع کې تربیتی طور باندې یو 100 منټه مراقبه کوو او بیا دا وایو چې بھائی تاسو په کور کلي کې ځان له 2-4 منټه 15 منټه 10 منټه مراقبه کوئ. یو ټایم ماسخوتن کې کوه، مازدیګر کې کوه، ماښام کې کوه، چې دا کوم وخت ملاویږي. قبر کې مراقبه دا ده چې ته دا ټول خیالات او تفکرات دا د زړه نه وباسې او د قبر والا ته دا خپل خیالات متوجه کړي. چېرې دا خو یو نیک سړی او دا یو بزرګ سړی او دا یو عالم او دا یو ډېر ښه سړی و، نو د ده که ته یو مرتبې ته رسېدلی نو الله پاک به تا ته چې کوم دی نو کشف وکړي، ته به د هغه د حالاتو نه خبر شي. خو که نه وي نو ته دا تصور وکړه چې د ده کوم فیوزاتو الله ماته راکړي. تصور کې به دا راولي چې د ده فیوزاتو نه ما ته هم څه نصیب کړي. دغه د قبر مراقبه ده. او پاتې شو دا چې لږه اون تفصیلي خبره نو هغه د غټو کتابونو کې ده. او بله دا ده چې دا د عام مجلس خبرې نه دي، هغه چې کومه دی نو د خاصو خلکو خبرې دي چې خالص جید علما وي او هغې ته چې کوم دی هغه سړی پوهیږي نو هغه پوهولی شي. عام ملګري هغه په دې خبرو نه پوهېږي، ځکه دا بعضې اصطلاحات داسې دي چې په دې مراقبه لفظ نه پوهېږي. خیال کې راغله؟ په دې محاسبه لفظ عام ملګري نه پوهېږي. نو دې وجې نه داسې د عام مجلس دا دغه نه دی، ښه سوال نه دی. دې ملګري تپوس کړی چې په لاره کې بریکري ناڅاپه خیریه زړه نه وښیي. بریکري په لاره کې ناجایز دي، شرعاً هم ناجایز دي، قانوناً هم ناجایز دي. دا جدا خبره ده چې دا خلک یې کوي د دې وجې نه چې دا موټر سایکل والا چې په موټر سایکل سور شي دی وایي زه په هوایي جهاز کې کېناستم، نو په هوا رواني نو خامخا د اکسیډنټ خطره یي، ماشومان وځي نه وځي. نو اول خو بریکر جوړول ناجایز دی، بیا د سړک جوړولو څه فایده نشته دی، بیا د دې ګاډي څه فایده نشته دی چې جړقه خو چې زوړ سړک و نو هغه ښه وکړه، هسې دې هم پکې سپیډ نه شو کولی. وران سړک ښه دی، بیا د حکومت نه ګیلې سره کوي چې دا سړک راله جوړ کړه. دا سړک چې دله جوړ کړي نو ته پې سپیډ کې پاتې شو. دا خبره نو کم از کم دا خپل بچي هم کنټرول کوي که نه. اوس تا سړی میرات ملیزی دی وروره په دې پرون دې کې وړو لوبې کولې څه بې شماره شی، خدای دا د چا بچي دي. ما ویې که چاته مېلمانه به راغلي، هغه د دې چم ګاونډ ټول بچي وو، کارخانې لګېدلي دي او پروډکشن کوي. نو زی ذموار شو بچو اوس نو خیرې نه دي په کار، به هر حال خیرې نه دي په کار. وایي خدای دې پوهې کا جړکې د نه اوښ موټر سایکل باندې وي اوچت را خلاص وي، وایي خدای دې پوهې که نو زه به څه ووایم. خبره پوه شوې؟ زمونږ یو ملګری دی نو هغه دا پښتانه د خولې کنځل کوي، ماشاءالله کنځل کوي که نه، د خولې او سر او د دې کنځل کوي. نو هغه وایي ماړه ورکې که خولې مه تړه، خولې مه تړه،
زمونږ دا پښتانه بل شانې خولې کنځلو کې که نه داسې وایي که نه نو هغه به ډېره ښایسته خبره ورکې که مړه خولې مه تړه خلکو د کنځلو کې کنځلو خولې مه تړه مطلب لکه بوجۍ ده نو خولې مه تړه داسې په اوږه راواړه تاسو خیال ته راغله نو خیرې نه دي په کار دعا ورته په کار ده چې خدای هدایت نصیب کړي کوشش په کار دی ښه په لارو کې بیکر جوړول ښه کار دی یا بد دا مې ته ووایي بد کار دی ښه کار نه دی ښه دا د حکومت اختیار دی حکومت ته اختیار څو ځایونو له ورکړی دی سکول جومات مدرسه اوس خو حکومت هم د مدرسو د جوماتونو خلاف دی خو خیر قانون کې شته چې د مدرسې مخې ته ځکه چې مدرسه کې طالبان وځي نه وځي او چوټي وشي نو په یو ځای باندې یو شیخ باندې واړه راوځي اگر چې د مدرسو طلبا هغه دی چې هغه مهذب وي هغه په قطار او په لاین کې وځي د سکول د کان تعداد ډېري هغه په ډېر هم لګي نو هسې خو به خوږ شي خو مطلب دا چې د مرګ نه به خدای بچ کړي جومات کې مونځ وشو لکه د جمعې مونځ چې وشو نو دا هلکان دوی په یو منډه باندې رواني بل مونځ هم چې وشي خلک وځي په یو تات منډه باندې او دا د سړک د غاړې جوماتونه اوس که د سړک د غاړې نه د بل ځای نو بیا خیر دی نو د جومات د مدرسې او د سکول کالج مخې ته دا قانونا مناسب سزا دا څه نه چې ته ترې بوس اوسخې جوړ نه مناسب سزا شور ډېر کوه زور ډېر مه کوه شور ډېر کوه پوستکې به دې وباسم دا به وکړم هغه به وکړم نورو داسې ته د چوکه ونیسې او سم چې کومې تغمې پې ودرې نه دا بالکل ناروا دي دا بالکل ناجایز دي څومره چې په مینه کار او په محبت باندې کار کېږي زمونږ دلته مونږ سره یو قاري صاحب دی کور ته تللی هغه د دې خپل کلاس والو سره دومره په محبت چلیږي چې هغه واړه وله بیټې مه سکول نه به هغه واړه را رواني او دلته به راستانه چې څه کوې قاري صاحب سره مې خدای مو بیا خو نه باسه اوس کور ته راشه قاري صاحب دې وکړې څه کوي دا د مینې او د محبت هغه برکت او که خدای قاري صاحب وال کولې ډېر زیات نو بیا به وله څوک خواله نه راتلی شته به دې نه تښتېدې بهر حال هر څنګه چې ده خو لکه ماشومان ادب ورکول پکار دي او د ډب ضرورت پېښ شو مناسب غوندې خدا ډېر ظالمانه وال چې کوم دی نو هغه نه دي پکار دا ملګری یو څیز وقف شي نو بیا د هغه وقف کوونکي اختیار پکې پاتې نه وي دې کې چې کومې ونې کېږي اوس که بیا سړی پوه شي چې دا ونې څښا کېږي یکه ونه خو څه وخته پورې روغه پاتې او بیا چې غټه شي نو دننه ډډه شي خرابېږي نو هغه ونې چې خرڅې شي خامخا بار کلي کې مشران وي مشوره یا د شورا کسان وي هغه ونې دې راوالي او د هغې هغه پیسې چې څنګه دغه مقبره قوم ته وقف ده نو داسې یو وقف ځای کې لکه مدرسه کې لکه په دې کې د هغه پیسې ولګوي ځان له بیا نه اخلي ځان له به هغه نه خرڅوي ښه د جمعې د خطبې دوران کې چنده راغونډول څنګه دي ښه نه دي پکار دا ده چې دا چنده د جمعې خطبې ته امام کینی چې د دغې نه یو منټ مخکې دا شروع شي او یا دا خطبه سره یو منټ دوه هغه دا هغه ځای نه داسې چې روزي راځي سره هغه ځای نه دې 10 سکنډه کې را رسي نو په یو منټ کې چې ګبنیانو 15 صفونه کېږي 15 صفونه نو بس خو 2 منټه انتظار وکړه او بیا د هغې نه بعد خطبه شروع کړه ښه سوال دی ښه خبره ده ښه اما مرګره وای زمونږه
خوب کې مې لیدلی دی چې زمونږ په کور کې خاندان کې منګه ټول وهمیان شوي یو نو خیر دی که خامخا شک دی نو په دې عالم مثال کې د سپي مثال دا د بیماری او د شیطان د دواړو دی نو دا سپی وویني ماشاء الله ولا حول ولا قوت دا وایا اعوذ بالله وایا انشاءالله که دا بیماری د باندې یقینا د دغه په وجه راځي خدای پاک به ختم کړي ها د معدې تکلیف مې ده دماته ماهانه اجتماع ته نشمه حاضرې ده دعا الله پاک دې جوړ کا الله دې صحت نصیب کا او الله پاک دې درې ټولو مصیبتونو تکلیفونو نه پامان کا حیات قلبی په کوم ذکر حاصلېږي حیات قلبی نه حیات خو ټولو زړونو کې ده حیات جو دا رڼا پوره ده که دا درنوالي بیا به څه کې خبره باندې پوه شوې دا زمونږ څه وهمونه غوندې دي حیات قلبی نه دی دا جاری کېدل د لطایفو دي د دې دپاره چې کوم دی یو مراقبه کول دي او دویم دی نو هغه دا ذکر نقشبندیه د نقشبندیې دا کوم لطایف چې لطایف سبعه ورته وایي اووه لطایف هغه لطایف هغه په هغې محنت او خواري په کار ده نو انشاءالله چې الله پاک به هغه د زړه اجرا د طایف جاری وکړو ځان یې قربان کړی دی سر قربانولو نه مخ نه دی اړولی او هم په دغه لار کې شهید شوی هم دی نو دې مطلب دا چې ته هم په ځان د حضرت عمر غوندې غیرت پیدا کا د حضرت عمر غوندې بهادری او شجاعت پیدا کا او د هغه غوندې دلاوري پیدا کا په ځان کې انشاءالله الله پاک به درته چې کوم دی نو خیر نصیب دا ملګری وایي زما انټرویو شوي الله دې پکې کامیابي نصیب الله دې مانه نو دا مقصد د دې مجالسو دی چې مونږ ښه شو او دا وهمونه زړه نه بیا ما نه چا ښه دا ښه کار ښه وشه چې چټ شا راکړه څه ورځې پس چې ته په کومه پاټۍ ته په کومه پاټۍ بیا ما د هغې کله خبره سړی د خولې نه په ټوکه وباسي کله څه بل څه چلو شي خو بهرحال لکه خبره وځي نو لږ سوچ کوئ په خبره باندې معلومات یې کوئ ګوره الله پاک نبی علیہ السلام او صحابه ته وی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا که یو سړی درته راغی یو خبر یې درته راوړه نو فتبینوا تحقیق سړی خفه شو خدای اوس څه وکړم ست خبره څه چې وي صحابه ونه تاسو چې څه واقعیت شوي ما نه څه ګناه شوی څه جرم شوی رسول الله مبارک زما سلام نه علي چا ورته وي چې هلکه موږ سره و په دې لار راته و دا تپوس بنګله چا نه موږ دا خو فلاني صحابي لکه نبي اسلام په دې خفه دی وی د خفګان اظهار یې کړی نور څه ویلي نو هغه لاړ درز دروز ټوله بنګله یې ونړوله د ځمکې سره یې بلکل واره نبی علیہ السلام وی هغه که دلته بنګله څه شوه وی جي خو هغه سړي تاسو ته سلام وانه خفه هغه یې ورانه نبی علیہ السلام خوشحاله شو خیال کړه نه اوس دا بعضې خبرې مدینه منوره کې رانه یو سړي تپوس چې دغه دی دا زه دلته اعتکاف کوم نو په دې اعتکاف کې څه شی خورم او څه شی نه خورم هغه وی ما ورته په دغه باندې ګوپي پکې مه خوره څه مه خوره ګوپي یاره وی لکه را پسې جوړه وي شیخ ادریس ویلی چې ګوپي حرام دی ګوپي په اعتکاف کې حرام دی اوس ما هغه ته وی په ټوکه دا خبره کړې وه او په دې خیال مې ورته کړې وه چې ورشوې ګوپي به دې په خېټه کې باد جوړوي نو بیا به څه کې